بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا رب شكر. نو منګه په تیر سبق کې دا ویلو چې هر هغه چې د امر د وجنه څنګه لازم کیږي چې هغه وجوب دی. هدي وجوب دوه قسمونه دي، یو د وجوب ادا، یو د وجوب قضا. دا ادا تعریف من کړو تسلیم عین الواجب بالامر، چې کوم سیستا باندې د امر د بذریعه سره هغه واجب شوی، اب هغه وخت ادا کول دي ته ادا وای. بیا وی چې لکه تسلیم دا خو حواله کول دا خو د ذاتی چیز یو، افعال دا خو اعراض دي او اعراض چې نه دا خو بری کې دغه نه راځي، تسلیم نه راځي. نو موږ جواب ورکو چې تسلیم نه مراد دلته کې هغه پر وخت معین کې ادا کول، په وخت هغه د دې غلط چې ټول اخر نوم چې خو حاضر دی پښته نه ها ظاهر نوم له سلام دی راځه ده ها. نو ویډیو چې زبیر عالم ها نو دا ویډیو چې دا تسلیم په دې معنی باندې وي چې کم وخت د دې لپاره معین شوی دی، په معین وخت کې د عدم نه وجود تر راوستل دي د تسلیم ویل کېږي. بیا ویلو چې علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه دا تعریف کړی دی تسلیم النفس الواجب بالامر، وای په دې باندې چونکه اعتراض وکړو دا نفس وجوب په وخت سره راځي په امر سره نه راځي، نو دی وجنه مصنف تسلیم النفس الواجب سره نه دی کړی تعریف، بلکې تسلیم عین الواجب لیکل. او بیا قضا تعریف کړو تسلیم مثل الواجب بالامر، چې کوم څه په تابع د امر په ذریعه سره واجب شو داغه ته ادا نه کو په وخت معین کې داغه مثل ادا کول دا قضا دي، مثل ادا کول څه دي قضا دي. بیا په دې باندې اعتراضات او جوابات شو. اوس نن سبق کې دا وایي کنه چې دوانه د یو بل په ځای باندې هم استعمال ولګي کله کله، یعنی ادا دی ویلا او قضا دی مطلب واغستو، یعنی قضا ویلا او ادا دی مطلب واغستو هم صحیح ده. لکه تاسو وې نننې مونږ ده نننې ماسپخینه مونږ ده او په دې نننې ماسپخینه مونږ ته نو وس کې او ته نیت می کړه د اخلاصا چې نننې د ماسپخینه قضا مونږ کومه، نننې د ماسپخینه مونږ قضا کوم. لکه دلته غوډه په کارو دې څه ویلې چې نننې ماسپخینه مونږ ادا کومه، ادا کومه، قضا نه کومه، نو دا جایز دي. یو سړی وای چې پرونه ماسپخینه مونږ نن زاغه ادا کومه، قضا نه کوم بلکې ادا کومه، نو دا جایز دي. اځلې قرینه دا ده کنه چې دوی چې نه مونږ کوم نو نه مونږ خو لکه په دا باندې وس لکه لازم دی په ادا دی په قضا نه اگر کده پرې وینا کې دی غلط شو پوه شوي. یا دا چوي چې پرونه مونږ کوم نه نه پرونه دغه د خبره مقتضا چې لکه دی قضا مونږ کوي اگر چې د ادا ویل دي پوه شوي. نو ادا د قضا په معنی کې استعمالېږي او دا قضا د ادا په معنی کې هم استعمالېږي. بیا د قضا نه د ادا د معنی غستل دا ډیر زیات عام دي، د قضا نه د ادا معنی غستل ډیر دي او د ادا نه د قضا معنی غستل دا کم دي. پوه شوي چې قضا وې او ادا ته مراد واخلې دا ډیر دي. لکه الله تعالی په قرآن مجید کې وایي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، کله چې تاسو د جمعې وکئ نو بیا نو دلته قضا ویل چې کله تاسو د جمعې موږ قضا کوي نو قضا خو نه قضا په معنی ادا ده اصل کې دې اذا ادیت کله چې تاسو ادا کوي موږ د جمعې نو فبتو پوه شئ. خو ادا په قضا په معنی باندې استعمالېږي خدا استعمالې دي کم دي، ولی ځکه په ادا کې د شدت د رعایت ساتل دي، شدت رعایت پکې. لکه عربیان وایي الذئب يأدو للغزال يأكله، شرم اختنه دا لکه دوکه کړه دا دغه هرن دا دوکه کړه چوخري. نو اوس دا چې دا دوکه کول کوي نو دوکه کول جنن دا لکه پچال سره کوي، دوکه کول جنن دا کوي کې ډېر زیات خیال ساتي چې رسوک را باندې پوه نشي دا هرن را باندې پوه نشي. نو چونکه په ادا په معنی کې د شدت رعایت ته او د قضا په معنی کې شدت نشته، نو د ادا نه د قضا د معنی اغستل دا لګ لګ دي او د قضا نه د ادا معنی اغستل دا ډیر دي. لکه پوه شو به باندې دوانه کو استعمالېږي خو یو د کثرت نو دا قضا وې او ادا ته مراد واخلې دا ډیر دي او ادا وې او قضا ته مراد واخلې دا سری کم دي. دوه اعتراضات به دي وایو ان شاء الله وګورئ دا ځونه. ويستعمل احدهما او استعمالېږي یو د دې دوانو نه مکان الاخر د بل په ځای باندې مجازن حتى يجوز الاداء بنيه القضاء
چې جایز د ادا پنیت د قضا سره وبالعکس او جایز د قضا پنیت د ادا سره لکه پوه شوي اوس په خپل باندې ای یستعمل كل من الاداء والقضاء استعمال ولګي هر یو د ادا او د قضا نه مکان الاخر د بل په باندې به طریق المجاز په طریقې د مجاز سره حتی يجوز الاداء بنيه القضاء چې جایز د ادا پنیت د قضا سره به ان یقول چې سړی دا وایي مثال لري نویت ان اقضي ظهر اليوم ونیت می کړه ده چې نن د ماسپخین مون قضا کوم قضا ادا کوم قضا نو قضا ده ويجوز القضاء بنيه الاداء او جائز د قضا پنیت ده ادا سره چې وې نویت ان اؤدي ظهر الامس نیت می کړه نظر اخلاص چې سپورونه ماسپخین مون نن ادا کوم لکه پوه شو دې معنی منغو په پښتو کې ځوان دوه کنه مخ په کعبه شریف په لوري کو مون قطعی مون ادا کوم نو چې قضا نه به څنګه ته ادا ورته وای مونږ دا ادا کول ته وایو نه ادا معنی کول نه دي ویږي لکه پوه شو به معنی ها نو وس دلګه قرینه سره چې قضا پنځه د ادا باندې ولې ځکه چې تا معنی حقیقي پرې دی او معنی مجازي اخلي نو دې خدا خو زدا ولامده خو خیرات نه لري قیمت خو جواب علي نه قرینه وګوري چې قرینه موجوده وي نالو دا حقیقي معنی په دې باندې وساخلي مجازي معنی دروس البلاغه کې وی دي اخر سره حال کې مجاز علاقه دي علاقه یو علاقه بغیر لګی دا چې لګی دا تلفظ دا کړه چې دې پرونه مونږ ادا کوم نو دا پرونه دی نو پرونه ادا نه پرونه ورستلی دا قضا ده او چې دا وی چې نه مونږ قضا کوم نو نه مونږ خو اوس په وخت معین نه ادا لري اگر که ته قضا وي پوه شوي واستعمال القضاء في الاداء كثير بیا چې استعمال د قضا په ادا کې جلن یعنی قضا او ودات مراد واغلي دا ډېر زیات دي كقوله تعالى لك الله تعالی فرمایي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض کله چې تاسو مونږ ادا کړئ نو تاسو ګرځئ نه اي اذا اديت صلاه الجمعه چې کله ادا کړل شي مونږ د جمعې ولئن الجمعه لا تقضى ځکه جمعه چې نن د قضا نه ادا کول کېږي دا نه قضا کېږي جمعه نه قضا کېږي جمعې قضا نه یې سړی بس بقینه مونږ په باندې د جمعې مونږ په باندې لازم نه لري لکه زنانه دي نو زنانه په کور کې د جمعې 2 رکعات مونږ نه کوي بلکې 3 رکعات به کوي ځکه باو باندې جمعه نشته یا ته جمعه ته لاړې ستان د جمعې مونږ شوی دی نه ته به دغه مونږ قضا کوي نو 2 رکعات باندې کوي په جمعه کې مونږ 2 رکعات کو کنه نو چې ته ځان ادا کوي نو ته په 2 رکعات نه کوي بلکې 3 به مسبقین نه کوي د جمعې مونږ قضا نشته چې د جمعې زمانه قضا شو جره اوس قضا 2 رکعات وکړه نه ولذا وذهب فخر الاسلام رحمه الله عليه ويدي فخر الاسلام رحمه الله عليه وي الى ان القضاء عام يستعمل في الاداء والقضاء جميعا چې دا قضا عام دی دا په ادا په معنی کې هم او دا قضا په معنی دوانو کې استعمالېږي لانه عباره عن فراغ الذمه دا هغه چې دا قضا معنی ده فراغ عن الذمه چې ذمه فارغ غیرل او ذمه چې څنګه په ادا کې فارغ کیږي دا شانتي په قضا کې فارغ کیږي وهو يحصل بهما اواز لري به دوان سره فكان في معنى الحقيقه نو دا با د قضا نه د ادا د معنا غسل د مجاز نه بلکې سره حقیقت دا سو کوي علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه هغه پوه شوي خبره ده شو چې علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه وایي چې قضا وې او ادات معنا واخلې ادات مراد واخلې نو عام اصوليين وایي چې دا مجاز دی لیکن دلته کې دی وایي چې دا مجاز نه دی ذکر قضا مطلب هغه فراغ عن ذمه یعنی ذمه فارغیدل او ذمه چې څنګه په ادا کې فارغیږي دا شان دی قضا کې فارغیږي نو دا حقیقت شو بخلاف الاداء فخلاف د ادانا فانه ينبئ عن شده الرعايه دا خبرداري ورکړي د ډیر رعایت نه په ادا کې رعایت ساتل وي دا په ادا کې منګه چې نو دا رعایت ساتو چې منګه مونږ کوو یعنی د امامت نه مدد لپاره منګه جمعه ته چې مونږ په خپل باندې ادا کوو دوايي لپاره او داس کوو دایره لپاره تیاری کوو جمعه ته خلکو ته وینا کوو او د قضا لپاره خودونه اهتمام نه هو ليس الا في الاداء او دا خبره نه مگر په ادا کې کما قال شاعر لکه څنګه چې شاعر وایي الذئب يأدو للغزال يأكله الذئب يأدو شرمغ دوکه کوي دی هیرن لرا یاکلو چې وی خوري نو دلګی دا یادو دلګی دا ادا ټکه راغله ده نو دوکه کول ځکه دوکه کول چې نو پدې کې دا
کم کس چې دوکه ورکوم کړي دی پکې خیال ساتي دی چیرې څوک رانه خبر نشي دا کس رانه پوه نشي دا کس را باندې پوه نشي ای یختله معنا چې دی دوکه کوي هغې لره ویغلب علیه او غالب کېږي په دې باندې لکه په دې باندې پوه شوئ نو خلاصه څه شوله چې دا ادا نه قضا مراد اخیستل او د قضا نه مراد اخیستل لا سري استعمالول صحیح دی او دا به صحیح مجاز نه پوه شوئ علامه فخر الاسلام رحمت الله علیه چې مجاز نه دی بلکې سره حقیقت پي ځکه هغه چې دا قضا معنی سره فارغ علی ذمه اوس به اعتراض ده اعتراض دا چې ته لکه نیت ادا په نیت د قضا سره صحیح ده نو که یو سړی 25 شعبان باندې روزه ونیسي 25 شعبان باندې روزه ونیسي نو 25 شعبان باندې خو شکی روزه خو جو کېږي نو شکی روزه نو دلته کې ته دا ووایه که نه چې د ګمان دا دی چې دا د رمضان روزه ده ګمان دا دی چې دا سره د رمضان روزه ده نو دلته کې نیت د ادا صحیح کېدل پکار دی بیا نیت د ادا صحیح کېدل پکار دی ځکه د په نیت کې دا خبره ده چې دا زه څه کومه ادا کومه خو دا صحیح نه دي ولې صحیح نه دي ځکه چې رمضان مبارک روزې لازمیږي د رمضان مبارک د وجې نه د شهود شهر د وجې نه یعنی د رمضان مبارک د روزې د لزوم د پاره دا خبره ضروری ده چې دا میاشت به راغلی وي او 25 شعبان باندې چونکې میاشت راغلی نه نو د روزو د وجوب د پاره چې کوم سبب دی هغه شهود شهر دی او شهود شهر راغلی نه دی نو لهذا دا روزه د صحیح نه ده په دې وجه نه باندې نو چې دا ادا کوي او ادا یې نشي کېږي بلکې په دې وجه باندې چې دا ادا قبل السبب ده او ادا قبل السبب چې نه ناروا وي پوه شوئ په دې باندې اوس یو سړی دی 25 رمضان باندې روزه ونیوله مطلب میاشت د 29 وه میاشت د څه وه د 29 میاشت وه او دې چېرته په خاریه په باندې کې چېرته اوسېږي د دنیا چېرته په ګوټ کې اوسېږي هلته کې چېرته نه چېرته ډزې ډوزې کېږي او نه چېرته خبرونه دی اوري او نه چېرته بل څه اوري خو 25 شعبان 25 رمضان باندې لکه دا د درشمه روزه په 29 باندې اختر شوی دی په 29 خلکو روزې نیولې دي او د اختر له اولنۍ ورځ ده او دې یار چې دا پکې روزې نیولې دی و چې دا نن درشمه روزه ده چېرته دا سره درشمه روزه ده نو د دا روزه چې نن دا صحیح ده اوس دا روزه ولې صحیح ده دا روزه څنګه صحیح ده که نه چې دلته کې دی دا ادا د دا روزه ادا کوي په نیت د قضا باندې روزه ادا کوي په څه باندې په نیت د قضا باندې خو لکه دلته کې د ده په دې ګمان کې غلطي شوې ده لکه دی وایي چې زه ادا روزه ادا کوم قضا نه کوم دی ادا روزه کوي که نه دی وایي چې نن 30 رمضان دی او دغه روزه چې په ما باندې کوم په دې وخت معین کې په شهود شهر د وجې نه لازم شوې ده د هغې زه 13 روزه ادا کوم قضا یې نه کوم خو هلته کې دی په دې نوم اخیستو کې چې دی دوکه شوی دی په دې ګمان کې چې د خیال دا دی چې دا 30 رمضان دی او حال دا دی چې هسې وي نه د ده دا روزه چې نن دا صحیح ده د دغه روزه سره صحیح ده په دې خبره باندې چې دا د په ادای په نیت د قضا سره کړی ده بلکې د دې وجې نه چې دی په دې ګمان کې غلط شوی دی که ده ته پته وه چې نن د اختر ورځ د لاولنۍ او میاشت کاره شوې ده خو زه دا خلک ګورې اکثر په دې دوکې کوي دا هلال کمیټۍ والا نو خیر دی زه به نن په 13 ورځ باندې چې نن 13 په پوره کړم نو دا خبره چې دا صحیح نه ده زما د نیکه یو خور خدای پاک دوی بکړي اجو به کله هم دا 29 روزه به شوه که نه هغه به 13 پسې بیا ځان له وروستو نیوله وایي دا 13 روزه پوره کوي یو خلکو خوړلې ده هغه به پکې دا نه منله چې میاشت د 29 وي و اما اذا صام شعبانه که چېرته یو سړي د شعبان روزې ونیوله په 30 شعبان باندې دا خبره ریاد ساتئ په 30 شعبان باندې بظن د ده ګمان ده انه من رمضانه چې دا د رمضان هغه 1 تاریخ دی او حال دا دی چې هغه څه 30 تاریخ نو دا فلا يجوز جایز نه دی ولې لانه اداء قبل السبب ځکه دا ادا د سبب نه مخکې لکه سبب دلته کې چې دی که نه شهود شهر رمضان دی که نه میاشت راتلل دي چې میاشت راشي نو په ده باندې به دغه لازمي که میاشت راشي نو په ده باندې به روزې لازمي او دلته کې دا سبب راغلی نه دی چې سبب راغلی نه دی نو دی به لکه پوه شو په دې باندې لکه پوه شوئ و ان صام شوال او که چېرته یو سړي شوال روزې ونیولې بظن په دې ګمان سره انه من رمضانه چې دا د رمضان روزه ده نو یجوزو دا سره جایز ده اوس په دې مخکې کې که په 30 شعبان باندې د رمضان روزه ونیوله نو نه ده صحیح او که په
30 رمضان باندې د په 1 شوال باندې 30 رمضان روزه ونیول دا صحیح ده هغه پوه شو به باندې ځکه چې مخکې روزي چې لازم کیږي نو دا شوې د شهر د وجه نه کوي او شهود شهر لا راغله نه ده او دل لګی دا ولا لانه بنيه وان ندي وجنا لا ندي وجنا بانه چې دا بقضاء بنيه لدا ودا لدي وجنا نو چې دا قضا بنیت دا ادا دی بل لانه اداء بنيه القضاء بلکې دا دی وجنا چې دا ادا د بنیت د قضا سره وانما الخطا في ظنه بیا بشکه د خطا شوی دی په خپل ګمان کې وهو معفو او دا غي عفو کړل شوی دا مطلب دا کنه چې خو لکه دا د رمضان مبارک روزه ده خو دې په دې کې خطا شوی دی چې آیا 30 رمضان شوی دی او که شوی نه دی دا 30 رمضان په کېشته کنه یکم شوال دی نه په دې ګمان کې خطا شوی او په ګمان کې خدای چې دا معاف کړل شوی دا هغه پوه شو به باندې ویم بسې په یو کې ګمان دی خو په یو کې د میاش د روجي د نیولو سبب هغه د میاش لیدل دي نو دلته کې لا میاش نه لیدل شي او د هغه نه مخکې روجي نسی لکه مطلب اوس د مسبخین موږ لا نه فرض شوی به مامنه او زه اوس او ویم چې را اسمه مرا شو داس کړه ده او د مسبخین موږ په ګرا شو وکا نو به ما لازم شوی نه نو زه څنګه کومه پوه شو به باندې نو دا صحیح اوس یو کس نه هغه لکه د مسبخین موږ ختم شوی دی ټیمو و دا خیال لري چې د مسبخین موږ لاشته نو دغه به بیا صحیح غدل لګي وخت خبره اول دغه دی په ګومان کې دغه شی خطا شوی دی پوه شو په رمضان کې چې اصل کې هغه یکم شوال خو دی و چې دا سره 30 رمضان دی هغه دا پته وا چې نن یکم شوال دی او بیا وی چې دا 29 روزي خلکو نو نو زه پسې درشم پسې بل سم نو بیا خو صحیح نه ځکه یکم شوال باندې روزي نه کیږي هغه پوه شو په باندې یاد بشي ورواړوي